غریب ړوند او عاشق دا څلور کسان ناست دي. بادشاه په لار باندې روان څلور کسان ناست دي. دې څلورو واړو ته بادشاه د شعر یو جمله وي او د شعر یو کړی وي چې زه یو شعر وایم، زه یو کړی وایم، دا شعر به تاسو مکمل کې، او که دا شعر مکمل نه کړه سرونه درنه کټ کومه. بادشاه د شعر دا جمله وي، इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई नहीं. ځکه مې د جانان تصویر کینچواو نه کړ. دا یو جمله ده، دا شعر پوره کول غواړي. ستاسو توجه غواړم، د هر سړي خپل خپل ذهن دی. इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई नहीं، دا شعر پوره کول دي. عالم ته وی وایا شعر پوره کړي سر درنه کټ کومه. بادشاه زورورو جابرو عالم د خپل علم مطابق د قرآن او د حدیث پر رڼا کې شعر مکمل کی. عالم وی بت پرستی دین احمد میں، بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں. عالم بوته بوتان تراشول تصویران جوړول دا په شریعت محمدی کې روا نه دي. نو چې ټیک دا تصویر روا نشه، بوت روا نشه، نو عالم بوته وی بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں. د خپل علم ذهن مطابق شعر پوره کو، ځان خلاص کو. غریب ته وی شابه شعر پوره کو کني سر دې کټ کیږي. اوس د غریب خپل ځان له ذهن دی. غریب وته وی مانگتے تے پیسے مصور. تلی ما دکان کې تصویر میں خښ شوی، تصویر میں خښ شوی، پټو میں غسته مانگتے تے خدا دکاندار دا تصویر اسې نه ورکاو. ځکه دا خو غریبو. مانگتے تھے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں. پائی دا په دې مقدار دی څنګه چې سوره پیسه دا دوانیز دی او انا دا او ټکا دا، نو دا شانتی یو پکې پائی دا. جیب میں پائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی دی. وته چې مانگتے تھے پیسے مصور जेब में पाई नहीं, इसलिए तस्वीर जानन हमने खिंचवाई नहीं. د خپل سوچ مطابق چې د سره پیسې نه وي شعر پوره کړ. ړوند ته وی شابه شعر پوره کني سر در نه کټ کوم. ړوند وته وی مجھ میں بینائی نہیں، خپل ړوند یم نظر میں نه لګي. شعر پوره کوي ځان خلاصي. ړوند وته وی مجھ میں بینائی نہیں، اس میں گویائی نہیں، اس لیے تصویر جانن ہم نے کھنچوائی نہیں. دیو تی خپل اډون دی نظر مې هغه بوت دی، بوت دی. نه که خبرې کولې نو خیر دی، که زړوند وي پروا نشته چې په غوږونو مې اورېدې که خبرې، نو دکې خو خبرې م نشته، نو زه ړوند یم او دکې ګویایي نشته، نو ځکه مې تصویر کینچوا نه کړ. عاشق ته وی راشه شعر پوره کړي سر دې کټ کوم. 2021 والا عاشقانو لږ متوجه شي. توجه، عاشق دا کومه مزه چې په دې تړپاوېدو کې ده، دې بېقرارۍ کې ده، دا چې رایادی او دا چې دردېږي، تکلیف درته میلاویږي، دا پریشان کېږي. دې کې چې کوم مزه وي بیا چې یو ځای شي هغه مزه نه وي. دا مزه ټوله په دې تنهایۍ کې ده، یکتایۍ کې ده. عاشق ورته وایي ایک سے جب دو ہوئے، ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں. عاشق وته چې کله د یو نه دوه شو ځان لوالي یکتایۍ کې چې کوم پوره کړ. پښتانه چې واوري چې واده نه غوږونو ته راشي ډنګ ډونګ. دوی د واده تعبیر په ډنګ ډونګ سره کوي. واده عبادت دی. پښتونه واوره څنګه چې مونځ عبادت دی، تلاوت عبادت دی، ذکر عبادت دی، حج عبادت دی، عمره عبادت دی، صدقه عبادت دی، خیرات عبادت دی، جهاد عبادت دی، دعوت او تبلیغ عبادت دی، درس او تدریس عبادت دی. وای دغه شانتي واده عبادت دی. وای واده مشران ویني دي لړس خا کړی دی واده. وای واده عبادت دی. وای واده وای کنه واده لږ خوځوی که نه خوله خوځوی که خولم د کار نه ده. واده یخنۍ بلکل جام کړی دی، ما څادر ځکه کېښوده. واده اوس راځئ جي صاحب
چې واده عبادت دی، څنګه چې مونځ عبادت دی، تلاوت عبادت دی، ذکر عبادت دی، حج عبادت دی، عمره عبادت دی، دا شانتی وادم عبادت دی. نه په عبادت کې ګانه بجانه پکار ده، ډمان اجړاګان ګلوکاران پنکاران اداکاران مس مردان پکې راوستل پکار دي، پکار دي پکې اجړاګان راوستل پکار دي. اجي صاحب څنګه چې مونږ عبادت دی، وادم عبادت دی. کم خلک چې په ودونو کې ډي جے سیستم کوي، ګانا بجانا کوي، خرافات کوي، د رقص او سرور مجلسونه ګرمي، ورشه هغې ته ووایه واده عبادت دی، دا د الله حکم دی. واقیموا الصلاة، منځ قائم که د الله حکم عبادت دی. وآتوا الزکات، ادا کو د الله حکم عبادت دی. کتب علیکم الصیام، د رمضان روجی نیول د الله حکم عبادت دی. کتب علیکم القتال، جهاد د الله حکم عبادت دی. بلغ ما انزل الیک، درس او تدریس کوا، دعوت او تبلیغ کوا د الله حکم دی، عبادت دی. فانکحوا ما طاب لکم من النساء، واده کول د الله حکم دی، عبادت دی. وای واده څه شی دی؟ دا خبره په حق واده او پښتانه څه وایي تاسو نه یادوم، ها پښتانه وایي خلک یادوم، تاسو خلک نه خلک څه وایي پښتانه وایي واده په ډنګ ډونګ او مړې په جړا مزه کوي. زه به هم خوښ شم واده په ډنګ ډونګ او مړې په جړا مزه کوي. دا د واده موضوع خو که واده والا سنوم دی خانشیر کوم دی واده دی توجه وی واده په ډنګ ډونګ او مړی په جړا مزه کوي. لکه د واده دا موضوع لکه اخوا کا د مړي خبر راواخله، مړی په جړا مزه کوي. پلار دې مړ دی ته جاړې، مور دې مړه ده ته جاړې. زنانو ته وایم خاوند دې مړ دی ته جاړې، ما وی ځکه جاړې پلار پسې خپای، ما وی ځکه جاړې مور پسې خپای، ما وی ځکه جاړې خاوند 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 پسې خپای. دا خو نن پوه شوم ته وی مړی په جړا مزه کوي، ته خو مزونه جاړې. د یوې مړې په جړا مزه کوي نو دا خو مزوله جاړي. الله دې خوشحالي راولي په دغه کور خاندان کلي علاقه، الله دې غمونه نه راولي. خو که چېرته غم راغی خلاصي نشته د مرګ نه او ښځو ورته جړل او چغې والي نو په غوږ کې ورته ووایه وی مفتي سردار وي چې بس که بس که بس که ډېره مزه دې واغسته. دا خو دوی مزې له جاړي، دی نه وایي مړې په جړا مزه کوي او بیا د مرګ نه پس وایي الله داسې ښکلې پروت و، داسې ښکلې پروت و. خاندلې چې ژوندی و خاندلې ورته دې کته نه او اوس بیا چې خاندئ چې ژوندی و چېرته دې کتلي او چې مړ شو هله مخې ګورو مخ بیا په زمه پته کسره ورته ګوري اوس یې ګوري. دې وجه نه محترمو واده عبادت دی. اوس راځي یو جمله بله وایم مختصر منز عبادت تی، طریقے موجود دا ذکر عبادت تی، طریقے موجود دا حج عبادت تی، طریقے موجود دا عمرہ عبادت تی، طریقے موجود دا درود شریف ویل عبادت تی، طریقے موجود دا وای وادم عبادت تی. طریقے خامی سمی خبری کوي وای واده عبادت طریقے ستاسو په تخبه کې په زرابات کې په خبرو خو لاک ډاون نه دی کنه ویلو چې خبرې سوکي کرونا به پی لګي ویلو که په خبرو لاک ډاون دی وای کنه. واده عبادت دی، طریقې موجود ده. واده عبادت دی، طریقې ما ته پته ده دا ما دا خبرې مونږ سره نه کوي. زنده‌باد مرده‌باد له تکړه یې دوه درې ورځې پس به پته ولګي چې چا سره د زنده‌باد چغې وي چا سره د مرده‌باد چغې وي. دې له تکړه چې هغه زنده‌باد او بیا هغه وروسته ټول مرده‌باد شي خو چې مړ شي مرده‌باد شي. توجه مونږ جومات ته ځو امام نه تپوس کوو دا مولوي صاحب څه نوم دی دلته جومات څو کاله د امامت وشو نوی راغلی ماشاءالله تاسو نوی پاکستان کې امام هم نوی کو لومبي کال د امام د خلکو ضرورت ال امام صاحب تشریف وروړه ضرورتي او دویم کال امام ته مهلتي نن ځکه سبازي او دریم کال بیا رخصت پهله د خلکو ضرورتي بیا چکی را چکی ګوري را ګوري ته جوړ په میله کې ساروي اخلي. بهرحال مونږ جمعات ته ځو امام نه د روجې د مسلو دا بعضې خبرې داسې دي چې د دې د اورېدو طاقت چا کې نه نن ځان کې پیدا کړې ځان کې د بعضې خبرو اورېدو طاقت پیدا کا. توجه مونږ امام نه د روجې د مسلو تپوس کوو د زکات تپوس هم کوو د حج تپوس هم کوو او غټ اختر چې لږ ورځې پاتې شي بیا امام نه د قربانۍ تپوس هم کوو چې استاد جي
په ما قرباني کیږي او که نه په تا قرباني کیږي خو چې چاړه زما په لاس کې په تاسې انټرنیشنل قرباني کوم خیرن بچیا ته د قربانۍ تپوس کې او بیا ما نه تپوس کې دا د امام نه د قربانۍ باره کې هغه څوک تپوس کوي څوک چې قرباني نه کوي چې څوک قربانۍ کوي هغوی پتو پسې نه ګرځي هغوی میخه راپرځوي مثال کې میخه ځکه یاده کړه چې غیر مقلدین له مګلاس ورکړه میخه راکني ساري خو ډېر دي میخه راپرځوي میخه په دې نقطه پوه شوئ هغه په هغوی مخې سره په میخه قرباني کوي په میخه باندې قرباني کوي توجه په څه باندې قرباني کوي تاسو میخه پېژنئ تکه سپینه یې داسې غټه غونته میخه شکر دې پېژنئ توجه ما له یو کس راغی تېر غټ اختر کې بیا ما په عیدګاه کې مو وي په عیدګاه کې بیان کې د اختر لمونځ کې وایي 2 لکه روپۍ قرضدار یم په ما قرباني کېږي ما ورته دا 2 لکه به څوک ختموي وایي زه بیا ختموم که نه ما چې 2 لکه قرض ختمولی شي 100,000 نور هم قرضداره شه در باندې کېږي ته ما نه د مسئلې تپوس کې هلکه ودونه په قرضو دي خیراتونه په قرضو دي امپورټ ایکسپورټ درآمدات برآمدات ستا بارګیننګ پراپرټي فصل کري کاد سرمن سره راوړي په قرضو ټول پاکستان په قرضو چلیږي قرباني به په قرضو نه کېږي دا چا ویلي ته یو کېږي ښه چل دی خلکو له ورځي تا په کاروبار کې هم تپوس کړي چې قرض باندې دا کاروبار کې واده خو پې کېږي ته واده والا تپوس کې واده په قرضو کېږي که نه او کېږي پېږي وشو توجه په قرضو باندې واده کېږي او قرباني به نه کېږي نو موږ جومات ته ځو امام نه د روجې د حج د زکات د مسلې تپوس کوو توجه زه په دعوې سره ویم په دعوې سره دلته یو کس پاسې ما ته دی وایي چې یو سړی جومات ته لاړ شي امام له زنو یې تلبس په تحیات کې خپل امام ته کښېني چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې د زوی د واده طریقه وښیه دا تپوس تاسو چا تپوس کړي د زوی د واده تپوس چا کړی یا د چا د لور واده ماشاءالله یا د چا د لور واده او امام ته چې امام صاحب د پیغمبر لوریانې څلور دي زینب رقیه ام کلثوم نور نظر لخت جگر جگر گوشه فاطمه الزهرا سیدة النساء فی الجنه رضی الله عنهن څلور لوریانې خاتم الانبیا واده کړي زما د لور واده دی ماته په اسلام کې د لور د واده طریقه وښایه ته چې د دې نورو مسلو تپوس کې دا امام چې مخکې نن په دې مسله ځان پوه کړي نن درته د امام شان ښیم چې بیا امام ته غورېږي را غورېږي نه دا امام زه خانان منم ملکانان منم نوابان منم ایم پی ایز ایم این ایز ظالم او نایب ظالم او چورمین منمه چورمین هم منم ظالم هم منم ورسره هغه وړوکي نایب ظالم هم منم ټول منم خو د امام نه بعد لوی عزت په معاشره کې د امام ځکه دی چې خانان موږ په هر چا ښه ګمان کوو دا ټول موږ تبلیغیان یو دا ټول خلک منځونه کوي دا ټولو پاټو لیډران منځونه کوي وایي منځونه په چا بدګماني نه کوو منځونه کوي خو حاجي صاحب دا منځونه په جومات کې د امام په ځای په مصله کې کوي که په صفونو کې بولو په صفونو کې نه امام مخکې دی صفونه رستو دي صفونه رستو نه دي د مردان خانان رستو دي ملکانان رستو دي نوابان رستو دي امام مقدم دی نه امام بصیر په موز کې مخ کې نه وور حاجي صاحب مکان جوړے مارکیٹ جوړے پلازا جوړے دکان جوړے انجینئر سره مشوره بات کی کارپینټر سره مشوره بات کی ټیکدار سره مشوره بات کی اول سیر سره مشوره بات کی پہلا مشوره په تعمیر کې عالم سره کې چې څنګه تعمیر وکړو څنګه تعمیر وکړم اوس په هر سړي خپل ګریوان کې ګوري تا کوټه جوړولو کمره دکان جوړو ته تلې تا کاروبار شروع کو تا د عالم نه تپوس کړي چې فقه حنفي 15 اصول د بیع او د شراء د خرید او فروخت ښودلي دي چې کاروبار کې چې تا 14 اصول زده کړي ته به هله دکانداري اوس خلک په بیوټک کې چپس او پاپړ راځوړند کې وایي زم دکاندار شو دکانداري زده که بیا دکانداري کوه بیا التاجر الصدوق مع النبیین و صدیقین هغه امانتدار تاجر به په جنت کې انبیا او شهدا سره یو ځای ژوند تیروي دا به د انبیا په پړوس کې د شهدا په پړوس کې وایي التاجر الصدوق ویلي امانتدار چې کوم دانه چې 2 نمبر مال په 1 نمبر خرڅوه توجه ستا د زوی واده دی د لور واده دی لورو سره مشوره بات کې خویندو سره مشوره بات کې کام قبیلې ول سره مشوره بات کې
پهله مشوره به عالم دین سره کې. په اسلام کې د واده طریقه څنګه ده؟ دوه رواجونه بیانوم بیا بس. بعضې خلک د واده لږ کټ کې کینی، وایي په پالنګ به خېږو. شکر دی چې په ځل آباد کې پالنګ نشته که نه شته؟ د واده په پالنګ خېژوې؟ داسې مه وایه چې نشته. یو ما پرېږدې خپلې خبرې ته توجه. ګوره څه به تاسو کې علمای، څه به تبلیغیان، څه به نیکان، حاجیان به بزرګان به نو ستاسو به نه، خو عموما عام خلک کوي که نه کوي؟ اوس خبره ټیک شوه دي که سرونه یې وخوځول که نه کڼې کورترې دي. عام خلک زه تا نه یادوم، بلکې تاسو زه چې نن نه پس څومره خبرې تاسو ته اوس کوم تاسو به نه یادوم. عموما د تخبې نه بار ځو د مردان نه. بلکې بل علاقه یاده که، چارسده یاده که، یا صوابې یاده که، یا نوشیره یاده که. خلک عام خلک په واده کې د پالنګ والا عمل کوي که نه کوي؟ په زوره ووایه. ته پکې نه یې، ته دې بار شه. کوي یې که نه کوي؟ برابر خلک یې کوي که نه؟ خو زه خلک یادوم، تاسو خو نه یادوم. په تاسو د خلکو اطلاق نه کېږي، تاسو بېل مخلوق یې. توجه. د واده لږ په کټ کې کېنه او 3 پیرې ته سنت طریقه ده، خو لکه به ګوت هم 3 پیرې وایي. راشئ نن دا مسله واورئ ښه. 14 اګست 1947 نه قبل یو مسلمان په لار روانو. خلک چې په لار ځي کوم خوا به ګوري؟ بر اسمان ته که نه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. نگاہ جھکا کے چلنا انبیاء کی شان ہے. په لار چې ځي ښکته ګوره. اوس خلک په لار څنګه ځي؟ تاسو خو پوه شوئ، تاسو نه یادوم که نه. اوس به زه خلک ویم. خلک په لار څنګه ځي؟ که په لار ولا څه په نظر رانل نو چتونو ته ګوري که چېرته الله ورحمېده. توجه. په لار روانو په هنده و جینۍ نظر ولګېد، هغې خوښه شوه. د تبلیغ والو خبره وایي ایمان یې کمزور یو نو ظالمه 4 میاشتې ولګوه که نه. الله دې ټول له توفیق ورکړي. بهرحال هندوانو پسې لاړو چې تاسو لور مې خوښه ده، مال یې راکړه. هغې ورته موږ بوتانو ته سجده کوو، تاسو رب ته سجده کوئ. موږ هندوان یو، تاسو مسلمانان یې. چې عقیده کې اختلاف بیا سره نکاح نه کېږي. عیسایانو سره نکاح نه کېږي، سیکانو سره نکاح، هندوانو سره نکاح، رافضیانو سره نکاح، څښا چټو وایي قادیانانو سره نکاح. هلک وایي چې هر شرط یې هر څه چې خوراک کوی به کار د دې ځای نه خراب دی. تاسو پریکټیکل مه کوئ، دلته نه کار خراب دی. هندوانو ته شرط کې خو چې په کټ کې به دې کینو. نن په دې تا 15 کال اسلام کې تېر کړ، تا دا مسله زده نه کړه. هندوانو ته په کټ کې به دې کینو او 3 پیرې به دې ښکته بره کړو. هلک ورته مامو ته بیا دي، مو ته کوم ګران کار دی، خو 3 پیرې به دې ښکته بره کړي او ښه بمبار کار دې کېږي چې درکوي تاسو ته خدای ټول. توجه. دلته یار دوست په پالنګ خېږي، یو شان جامې، یو شان واسکټ یې چچوري. دوستي تعلق ملګرتیا د اجري جومات بیټکه پوري. پردي لکان کور ته دننه کول نه په اسلام کې شته نه په پښتو کې شته. ته پردي لکان تا کور ته دننه کړه، پښتونه خینې ورته ښې، خواښې ورته ښې، خور ورته ښې، مور ورته ښې. بقول مفکر اسلام مفتی محمود رحمه الله، د قافلې سرخیل عالم دین، فخر دیوبند، فخر سرحد، زینت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم و دامت بیوزاتهم و دامت حیاتهم نے فرمایا کہ پردی لکان دے دا پالنگ په دوران کې کور ته دن نکړو، اسلام دم تباہ کړ، پښتو دم تباہ کړ، پښتونه باجو والا اسلام دم تباہ کړ، پښتو دم تباہ کړ. پردی لکان کور ته دن نکول نه په اسلام کې شته نه په پښتو کې شته. ووایه پالنګ د هندوانو طریقه ده. چا طریقه ده؟ او کله چې دغه مسلمان په پالنګ خېژو هندوان ته راتاو شول. نو چې دا کټې څنګه اوچتو یو هندو پکې آواز وکړو، وی الله ورپسې وباسئ. دا هغه مسلمان دی چې ښځې دپاره خپل دین پرېښود. نن چې زمونږ مور خور په موږ سره ناست دی دعا کې وایي ربه هغه وخته پورې مرګ مه راوله څو پورې م د زوی د ورور پالنګ نه لیدلي. ما او تا پښتونه اوسه پورې مور خور ته دا ونه ښودل. خاتم الانبیا په پالنګ نه دی ختلی. ابوبکر، عمر، عثمان، حیدر، صحابه، تابعین، تبع تابعین، ائمه اربعه، ائمه مجتهدین، اکابر علماء دیوبند، اولیاء، اتقیا واده کې په پالنګ نه دی ختلی. ووایه پالنګ د هندوانو طریقه ده. د چا طریقه ده؟ اور میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم ای حشر معهم. چې د چا طریقه د اختیار کړه د قیامت پر ورځ به هغوی سره پاسي. حجونه م کوه، عمرې م کوه، صدقات او خیراتونه م کوه، جهادونه م کوه، تبلیغونه م کوه، تبلیغونه م کوه، حجونه م کوه، عمرې م کوه، صدقات خیراتونه م کوه، په ډومبي سب کې منظوره م کوه. په واده کې د هندوانو طریقه وکړه که نه، انشاء الله العزیز د قیامت پر ورځ به ګاندي سره پاسي. ګاندي سره به د حشر کېږي، ګاندي سره.
ما کندرو کې بیان کوم نو ما پالنګ د هندوانو طریقه ده بیا چې بیان ختم شي یو کاکا راغی ما ته چې مفتي صاحب ما ته خو پته نه وه زما چې کله واده وکنه خپله کارګزاري راته بیان کړه کارګزاري څونه طریقه ده کنه ما الحمدلله سیروزي لګولي تاسو لګولي کنه دا کار کوي تبلیغ ښه کار دی بهرحال کارګزاري راته بیان کړه وای زما چې کله واده ما ته پته او د ماجورو په ژبه کې راته وي وای زه خو هم داسې اسمان ته جګ جګ کړی یم جګ جګ ستاسو نوم دی تا چې د خانشیر په واده کې دا مسله به اورېده چې پالنګ د هندوانو طریقه ده او دا کار چې په خلکو کې چا چام کړی و په چا خلکو کې ښه دا کار چې د پالنګ دا اوس خو نشته خو زه خو دې پېژنم د پوندو نه هغه ټایم خو ته په ځان نه پوهېدې اوچتې کا کټ پې مات کا واړو پې پانډو باران کوي په مردان کې د واده لږ پانډو ولي جامې ولشلئ نالې ته یې غورځئ کندې ته یې غورځئ دا پښتو ده دا حیا ده دا غیرت دی توجه پالنګ د هندوانو طریقه ده د نن نه پس په دې کلي کې پالنګ بند شو که مخکې چا کړي او اوس خبر شو یا الله زما توبه ده په توبې سره به ورته الله کړي ګناه ماف کړي نه پالنګ د هندوانو طریقه ده وایي د چا طریقه ده د چا او یو طریقه بله وایم بس بعضې خلک د واده لږ په کرسۍ کې کښېنئ او لاس ته ولې رومال وتړي بنارسي پې واچوي نښې خلک کوي که نه کوي د دې زړه اوس ښه شو خلک یادوم تاسو خو نه یادوم خلک نښې کوي ودونه کې که نه ما ته مرض معلوم دی ما 2021 په نبض لازم خیری واوره زه ټمپریچر اوس معلومه ما توجه خلک نښې کوي لاس ته رومال تړي په لاس کې نکریزې لګوي او دوی خوله کې دوی له یو لډو ورکوي دا ټول د لډو غله تا چېرته خوراک ونه کړه چې خوله وازه کوي چاچي ورله نښه راوړه خبر خو نه مامي کشره خور الا ابۍ ژوندی ده ټوکرې راغستې ده هغه بازار کې د 3-4 روپه رومال نه راوړي یو ته رومال تړي 2000 روباسه 3000 4000 روباسه 15000 او یو نه ها په دې خو عادي خو ته ډېر خوشحاله ټیک بل 10000 راکې زرې ورته وشماري ته جوړې د جومات چاندې ثواب په نیت دین په تقاضا د الله د رضا دپاره ورکړه په رسمونو رواجونو سم قیامت دی یو د واده والا لږ پوخ ناست دي او یو له نښه وکړي لاړ شي بل له نښه کشر لالا اله راځه که نه مشر لالا سچا مشر لالا هم کینی انکل منکل مامو ته چې کتې پرلی سیډ لګ دی پتراړه پنډ جاتی لګ دی پنجابي جان سے پرلی سیډ لګ توجه مامو راشه که نه انکل کینی انکل مامو او سپینګیري کینی نښه کې لاس کې رومال وله تړي باباګان پیمانې وایي کینی که نه کینی کله کله رښتیا هم وایي که نه وایي زیم کینولي ما ووایه که نه مونږ پوه شوي نه یو خو دا کار هم کړي نو ووایه که نه رښا نه شي ویلي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي توجه یو یا ته رومال تړي او په شکور کې خلک روټۍ ږدي دوی پکې نکریزې ولګوي خلک یادوم ښه او په هغې کې شمې ولګوي خلک یادوم ښه او هغه شمې ګډوي د اور احترام په اسلام کې حرام دی جي صاحب د اور احترام آتش پرست کوي مجوس کوي مجوس ضرورت دپاره اور بل که جایز دي اور بل که روجې پخې که جایز دي چرګان پخه که جایز دي اور حلوا پخه که خپله م وخوره اله مال هم راوړه جایز دي ضرورت دپاره اور بلل غټ غټ انرژیور بلپونه به لګېدلي او هغه شمې به ګډي ولې لوډ شیډنګ دی بجلي لاړه د خیرن بچیه کډون دی په 2021 کې انرژیور لیټونه بلپونه شته د شپې دپاره نو شمو ته ضرورت شته ووایه دا د مجوس طریقه ده من تشبه بقوم فهو منهم ای حشیر ماهم حشر باغی سره کېږي په سنت طریقه ودونه کول او چې په ګانه بجانه وادو کې په ډنګ ډنګ که نه په ډومبې ورځ هم خوشحاله په دویمه ورځ هم خوشحاله په درېیمه ورځ هم په څلورمه ورځ بیا د خواښې او د انګور فاینل میچ دا چې الله او د الله رسول یې خفه کړي هغه په یو مورچه کې ورته خواښې ولاړئ او په بله مورچه کې ورته انګور ولاړئ نو خواښې خو د عمر نه ډېرئ خبرو سره پوره سمه خوځېږي زه درته پریکټیکل که ته به هم ټیک ټاک والی پرېږده مړه توجه خواښې ورته چې ظالمې ما پیدا که ما غټ که ما لوی که زوی دې رانه واړو هغه انګورې ورته وایي اومې ګټه په ایمان د پښتنو کورونو کې دا کیسې شته او که نشته خلک یادومه خلک تاسو سمه اولیا یې خلک یادوم توجه اوې د سخر کاکا رول درته وایم زموږ پلار دې دواړه شته که نه توجه ماشاءالله د سخر کاکا رول درته وایم دی چې راشي دا انګور خو مېلمنه ده دا خو د زوی د زړه ټوکړه ده هغه خفه کوي او
او خپله ښځه هم نشي خفه کولی، نو د اصغر کاکا چې راشي او د ښځې د خواښې د انګور پاینل میچي د اصغر کاکا رول پکې د ده پکې دا پکې امپایر وي. دی ورته کله وایي چې آوټ او کله وایي نټ آوټ آوټ نټ آوټ اور د واده کړي به درته بیا ووایم خامشیر را باندې خفه کوی بیا. توجه با ډېر په مینه او په محبت یې راوستې مه ځکه راته وایم توجه. نو په سنت طریقه اوی چې دا په ګانه بجانه واده کې الله او د الله رسول خفه کړي نو سبا چې الله بچي ورکړي او بچي وبل ته داسې کړنګېدلې کنځل کوي چې د هغې معنی چېرته په ډکشنرۍ کې هم نه میلاوېږي چې وټ از مین چې د دې مطلب څه دی د دې معنی څه ده د دې ګانه بجانه اثر باد کړي. اور یو لک واده مې واده که مور پلار پرې نه دی ما چې نه مفتي صاحب مور پلار زما مور پلار دی وی مور پلار پرې نه دی وی مور پلار زما مور پلار دی او چې واده وشي پلار الا شي مور بلا شي ښځه نعمت الله شي. نعمت الله اوس تشریف راوړه قربان پلار الا مور سمه غټه بلا ښځه نعمت الله ښځې بیا بیا میلاویږي وای مور او پلار بیا بیا مور پلار بیا بیا مور پلار بیا بیا او دا بعد چې سعودي دوبۍ قطر ته تلي که نه او دا وادي نه یې کړی دی راشي نو ته چې ورته لکه څنګه چل دی مړه داسې زبردست کپیل دی او دومره بهترینه کمپني ده او درهم دی او ریالونه دي او چې دا وادو کې ښځې د وجې راوتښتي که نه نو ته به ته چې لکه ولې رالې مړه وایي هغه کپیل څه د سړي زوی سپینې مه وایه کپیل څه د سړي هلکه چل سو شو یاره مفتي صاحب هغه کمپني ختمه شوه نو رالې مړه ګوره د مور پلار هم څه حق شته چې د دې خدمت وکړم د مرګ به هم څه پته لګي د ښځې نه پسې بیا مور پلار هم یاد شي شکر دی یا الله شکر دی. خپلو مشرانو ادب کوو او اشرف علي تاني صاحب یو نقطه ویلي ده ته بیانوم بیا به قاري صاحب نعتخواني کوي. تانوي صاحب وایي اشرف علي تاني صاحب وایي ښځې د سر نه ده پیدا کړي د خپو نه ده پیدا کړي وایي د ګسې پوښتې نه پیدا کړي دا ولې توجه دا زموږ اکابر علماء دیوبند دي. اشرف علي تاني صاحب دا هم اثر و بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس رحمت الله علیه توجه اشرف علي تاني صاحب وایي ښځې د سر نه ځکه نه ده پیدا کړي چې په سر یې سوره نه کې ښه او د خپو نه ځکه نه ده پیدا کړي وایي د خپو لاندې نه کې تحقیر یو نه کې سپک یو نه ګڼي وایي د ګسې پوښتې نه پیدا کړې ده نو دا ګسه پوښتې زړه ته نږدې نو دا دې دپاره چې زړه ته یې را نږدې کړي زړه ته او دا ګسه پوښتې دا پوښتې نه ده وایي زنانه پیدا شي د پوښتې نه ده او دا پوښتې کږی نو زنانه به په مزاج کې کږی وایي دا به کږی او کار به ترې اخلي دا نه چې غوسه کې راشي درې څلور ورځې پس ورته بیا چې نیغوم دی بابا نیغوې مه دی ورته چې نیغوم دی کږي نیغوم دی پوښتې دا هلکان چې کرکټ او کبډي کوي نو دا پوښتې که چېرته په بال ولګي دا نیغه شي نو ارتوپیډک سپیشلیسټ ډاکټر هغې ول بیا په اپریشن کږی د پوښتې کمال دا دی چې دا کږی د ښځې کمال هم دی دا کږی. موږ سره هلته نوخار کې شمشاد امیر صاحب دی هغه درې خبرې کوي او وایي چې خلک ماړه شي که نه نه بس کي او موږ تبلیغیان چې ختمه کړو نو موږ بس کړو پلیټ سپاکول سنت طریقه ده توجه اوی وی خلکو له خوب نه ورځي په سنگل بیډ کې خوب نه ورځي په ډبل بیډ کې او انجکشن میډیسن ټیبلټس خوري خوب نه ورځي او موږ نه خوب نه ځي موږ په ناسته ودیو موږ په تعلیم کې ودیو موږ په بیان کې ودیو موږ په مشوره کې ودیو موږ په شبي جمعه کې ودیو و یو نیم وی دا په سکینه نازلېږي مې سکینه بني چرته د سکینې خور به په نازلېږي هلکه د پېښور د زلمو میچ چې ته ګورې د پاکستان او د انډیا میچ ګوري سترګې خو دې باقي راوکړه چې ووه چاټ ووه ووه راتاو شه کینچ وکړه او ښه د حدیث بیانېږي د پسرمال تعلیم دی ته ورته جوټې وې دا او درې د خیرن بچي پاسه مړه پاسه توجه او درېیمه خبره به دا کوله وایي که چېرته تبلیغ کې ځې نو ښځې ته به دا نه زنانه به اوري زما دا خبرې دې ته پته ده پخوا نه ما پېژني سوشل میډیا د لارې وایي ښځې ته به دا نه وایي چې که تا ته امیر صاحب چې څلور میاشتو له به ځې که نه او ته به چې کور ته زه به ښځې سره مشوره کوم نه په تلو کې به مشوره نه کوې چې ښځې سره مشوره کوم ښځه دې نه پرېږدي څلور میاشتو لی نه پرېږدي سیروزې لی نه پرېږدي شبي جمعې لی نه پرېږدي هغه به دا وایي شمشاد امیر صاحب به وي وایي ته ووایې چې ښځه ټولې وایي ښځه ثواب په نیت ووایي چې ثواب هم شي ټولې وایي ښځه بابا ډېر دله ښه پوخ کړي ووایه که نه ښځه او دې سره دویم ټکي اټومیټک دی مزه ښځه او مزه ښځه نه دې پرېږدي او که تا ورته چې سعودي ته دوبۍ ته قطر ته ځمه هله قربان زر لاړ شه که نه ماله به د سرو زرو امیل راوړې ښه
توجه مساجد مدارس بات کو ټول داسې تشپاڼې نه چا سره جیب کې پیسې شته او دغه شانتې خوار ګوري او دا چې اوس ډمانې جوړاګان دلته راغلي وي تاسو به دا پیسې داسې شیندلي اوس ناتوان ته زه لږه پیزا جوړوم داسې به مې پیسې شیندلي نه په هغې چا دا چې دا کفر دی او ګناه ده او نافرماني ده او داسې کې نه په ډمانې جوړاګانو د پیسو باران او که چېرته په ناتخوان چا پیسې ونیسه کفر یې وکړه ته ښه مولای په ډمانو اعتراض پر رسمونو پر رواجونو تباهي کړي د پیسو اسلام یاد نه خو که سار امام نکاح وتړي نه د واده لږ پلار به واسکټ داسې کړي او 1500 روپۍ به راوباسي امام ته چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي دنه اوس مفتي اعظم پاکستان جوړ شو ظالمه چې په ډمانو په اجلاګونو په رسمونو رواجونو تا تباهي خرچه کوله هغه ټیم د خدا نه چې ښه نه خو چې د ملا جیب ته ځي چې د مولا جیب ته ځي درد شي لہذا زموږ مال په ضرورياتو ډېر خرچ کېږي په فضولیاتو ووایه فضولیاتو سرکټ ضروريات دي که فضولیات د خاپیرو نشه ستا په جیب کې اوس هم 15 کیلو پراته دي نسوار ضروريات دي که فضولیات ووایه د نسوار یو بوجه په 20 روپۍ شوی زم تعالی شیخ لم هغه لږ څه شګنمن هغه ته بار به یو قسم نه ځي یو بوجه په 20 روپۍ شو د میاشتې 100 روپۍ شو د کال د میاشتې 3000 شوی د کال 36000 روپۍ د پښتون د نسوارو خرچه ده چې تا نسوار پرېښوده دا 36000 روپۍ دا د اولاد بچو په ایجوکیشن په سکول په کالج خرچ کا کتابونه بسته بالپن قلم واخله دا په مدرسه په جماعت خرچ کا 36000 روپۍ ته په نسوارو خرچ کې ته به الله ته مخامخ کېږي نه او دوی وایي نسوار مباح دي مباح چې دا نسوار دومره ښه شی دی دا شونډه پې سره راپړسوي حلوا ترې جوړه کړه دې مرکز ته یې ورسوه په پلیټونو د زوره په دې خوله کې در منډم حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل وی په کائنات کې د نسواري نه پیله نفرت ښځه ترې نفرت کوي ښځه به چې وایي لرکه اخري نه څنګه وایي ښځه ترې نفرت کوي ښځه پرېږده دا مرداري پلیتي مسواک سنت دي که نسوار ووایه ته څه شی مسواک غورځوی که نسوار څه شی غورځوی پښتانه یې که راواخلې غورځوی شابه کومه ګناه چې په پټه چا کوله هغه ګناه به ته هر پروګرام کې نسوار ورځې دا بله بوجې اخلي حاجي صاحب داسې به نه کوي به دا خیري شو نسوار پرېږده نه زه د په عادت پوهېږم دی وایي چې بل کس ته تبلیغ غواړي دا بل دپاره تبلیغ شه ټیک د الله دې کامیاب کړه کیمرا ته مه تاوه کیمرا ته پټ 42 ملکونو کې به راله خراب کړي بهرحال مساجد مدارس بات کو سنتو مطابق ژوند تېرو اور ستاسو مسجدونو کې د قرآن درس کېږي د فضیل مال تعلیم کېږي صرف سر خوځوي والله که ستاسو دا ژبه د کار د فضیل مال تعلیم کېږي ګشت کېږي مشوره کېږي بیان کېږي تعلیم کېږي 6 نمبر مذاکره کېږي ویم تعلیم کېږي مردان سیټ کې یو کس ته ستاسو مسجد د قرآن درس کېږي ما ته او جی ویم د حدیث درس کېږي وي او جی ویم ګشت کېږي وي او جی ویم مشوره کېږي وي او جی ویم تعلیم کېږي وي او جی زه خبره کوم دی ما ته وایي او جی ما ته دا ټول عمل چې ستاسو مسجد کې کېږي او ته ما ته وایي او جی ما ورته ته پکې په خپله موجود وي ما ته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاري صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب امیر صاحب ملګرو جوړوي ته په بم لګېدلي جوماتونه به آبادوي انشاءالله ستاسو مسجد ته چې تبلیغ والا راشي ټول به دې تښتو انشاءالله دا چا وي تښتو به ته وګوره دا چا وي تښتو به تبلیغ والا چې راشي تښتو به څادر له به څنډ ورکړو مړه بیا اوزګار راغلي پته به دې ولګي ته د الله والا مېلمنو ته سپک ګوره قطر ته جومات لاړ د هغه ځای ګورنر راغی میټینګ یې کینسل کړ او هغوی له ګډان ذبح کړه دعوت یې وله وکړه د پاکستان ذمه دار هغه ته چې ما چې شیخ تاسو ډېر تکلفات وکړئ ما ته چې انتم پاکستانیون تاسو د پاکستان والا نه تاسو د الله په لار کې راغلي تاسو د الله په لار کې دا خو ګډان دي که تاسو له اوښان ذبح شي تاسو د الله د لارې میلمانې ستاسو حق نه ادا کېږي دین کار د دین خدمت کول اوچت کار الله تعالی یو انقلابي کار زما نیکه الحمدلله زموږ چې څومره مدرسې دي علما دي زما د بابا د تبلیغ برکت دي 1964 کې سفر شوی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب زبیر الحسن صاحب مولانا یوسف رحمت الله علیه هغه اکابرون سره دا پیزا ده الله تعالی یو بهترین پیزا په دعوت سره د دعوت په مهنت سره الله عالمان پیدا کړ حافظان پیدا کړ الکان سکه
وړو وړو ماشومانو جنکو په زړه کې الله قرآن محفوظ کړ، الله حافظان یې پیدا کړي، الله وړي وړي ماشومان عالمان یې پیدا کړي، قرآن یې زده کړ، حدیث یې زده کړ، ساعت او لمحه د دین او شریعت نه خبر شو، حیا راغله، پرده راغله، کورونو کې خیر او برکت راغی، مساجد مدارس آباد کو، تبلیغي مراکز آباد کو، خانقاهونه آباد کو، او 4 میاشتو د چا نیت دی چې لګوم به انشاءالله دا 40 نه به تاسو جوړ لګولي که نه ښه ماشاءالله جی په چا خو به شلنې ملي شاټ شوي خو نه دي، شاټ نه سم کرنټ به یې کړي که شاټ څه ته وایي، خپل وختونه ولګو. زه کراچۍ تلم بیان له، نو هلته کې اجتماع بیا راغله، ملګرو اجتماع له، زه کراچۍ اجتماع لاړم، ما اجتماع کې په زیرمان راکړم، وایي تعلیم وکړه سم کړنګېدلې تعلیم یې کړو، زه ګپ شپ نه لګوم ښه تعلیم زموږ نه پس زموږ د کلي یو سپین ږیری حاجي صاحب هغه تعلیم کو کراچۍ اجتماع کې، نو هغه وایي چې وایي ما نه تپوس وکړئ ما 4 میاشتې څنګه ولګولې، توجه وایي تبلیغیان به تله او راتله، هفته نه وه اتوار نه وه جمعه نه وه او ډب ډب ور به یې وډبو، وایي ما ته چې امیر صاحب څه چل دی نن خو د بد ورځ هم نه ده، د ګش ورځ خو نه ده چې رالې، ما ته وایي چې دا خو د بد ورځ نه ده، خو تا پسې خصوصي ګش دی پرېږدو دې نه، وایي ما ته 4 میاشتې ما ګوره حج مې کړي طوافونه وایي 4 میاشتې ما یې زامنو له ودونه کوم پرېږده چې دا ودونه وکړم د هلکان له توجه وایي د امیر صاحب خبره مې ونه زامن له مې ودونه وکړه انګوریان یې راغلې الله نوسي راکړه وایي نوسي مې زیل کړ یو وړوکي ماشوم مال راوړ چې لږ پریکټیکل درته وکړم ماشوم راکړې ماله ښه چې وړوکي زی غېږ ته چوي نه لوی دی لوی هغه ماشوم راولې حاجي صاحب تا سره خوا کې دا ماشوم راول راشه چې کیمره کې راشه بچې راځه نه توجه نو هغه وایي هغه نوسي مې زیل کړ برابر هغه نوسي مې وایي زیل کړ نو انګور مې غېږ کې اغوستی او ورته وایي چې چپ شه او ښکته به راکوي وایي زه داسې د کمره کې ودیم او انګور مې که سخر بابا وده دي وایي وده نه ومه ځان مې غلی کړی و نو دا خو چې انسان سپین ګیری شي بوډا شي روزې غټې ګیره غټه خوفناک غونته شي وایي هغه نوسي اوس په ما یاره ته مې د انګور ته وګوره په ما یې نوسي یاره وایي زه کمره کې ودیم او دا ماشوم چغې وایي او دې ښکته بره کو او دلته یې چپ شه وایي چپ کېده نه وایي ما پسې کمرې ته راوست وایي زما هسې ځان غلی کړی و ده نه ومه وایي هغه ماشوم ته نه یو کوي نه بل کوي وایي دې ماشوم ته چې چپ کېږي او که نه چپ کېږي ما ته یې ګوته ونیسله چې بو ماشوم فورا چپ شه په ما ویښته ودرېد چې ښه دا انګور مې دې ورځ راوسته چې اوس ما ته وایي چې بو بستره مې راواغسته امیر صاحب ته مې ور وټکو د دې ځای امیر صاحب څوک دی مشر تبلیغ والا ذمه دار احمد جان امیر صاحب ها ماشاءالله امیر صاحب ته مې ور وټوکه چې وا امیر صاحب ستا خبره خو ټیک وه هغه انګور راته کور کې وایي چې بو چې کوم مرکز نه مې بوزي بو مې زه د 4 میاشتې ولګولې تاسو ته وایم فضل آباد والو هغه ته یې کور کې بو ووي د 4 میاشتې ولګولې تاسو د بو انتظار کوئ که د بو نه مخکې ځای له زر خوله خوځوه انتظار کوئ که د بو انتظار کوئ نو میک زنانو ته لګېدی او خواتین اسلام او مستوراتو او زنانو د خانشیر واده کې د ټولو حضراتو شرکت کړي او چې کله کورونو ته تاسو ملاړ شئ دا حضرات کور ته درځي زنانو د خپلو حضراتو په دروازه کې استقبال وکړي او د استقبال نه پس د خپلو حضراتو په دروازه کې ووایي چې بو انشاءالله زنانو اواز به اورېده کور ته به ورځئ او که نه به ورځئ بو به درته وایي او چې بو درته وایي بیا امیر صاحب پسې راشه دا ماشومان چې کور ته ځای غوږ کېدی ښه که چېرته مورم پلار ته چاچا ته مامي ماما ته او نیام نیکه ته ووایي چې بو نو امیر صاحب پسې به راشئ او ماشومانو چې وا امیر صاحب خبر خو نه مور خو مې پلار ته بو ویلي دي په بسترو راغونډولو به ستړي شي داسې وسولې به شروع شي خپل وختونه قیمتي کړو الله یې ټول ته خیر او برکات نصیب کړي ناخوشحالي ښادي دی الله د ټولو خوشحالو سبب ذریعه وګرځوي او په دې حاضره مجمع کې چې چا ودونه نه دي کړي او دا تشپاڼې دا خوارې خولې نیولې دي الله یې د ټولو د ودونو انتظام وکړي او چې د چا دا واده شوی دی خو کور کې جوړ نشته اتفاق اتحاد نشته سر او ماښام په کور کې د ښځې او خاوند فاینل میچونه دي الله دې ورته اتفاق اتحاد نصیب کړي په دې واده کې د الله خیر او برکات کړي په دا خبره اکتفا کوم قاري صاحب نعت خواني کوي واخر دعوانا